بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز په پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلیمنټرین سره چې کوم د ترهګرۍ حال یا واقعیات دي په دې حواله سره به دوی سره خبرې کوو چې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ چې کومه واقعیات دي په هغه کې ورځ په ورځ اضافه کیږي. د دې اصل وجوهات څه دي، د ترهګرۍ خاتمه او روکتام څنګه ممکن دي، او دې نه علاوه د ترهګرۍ نه چې کوم معیشت او خاص کر سیاحت هغه ډېر زیات متاثره کیږي. په دې حواله سره دوی څه نظر لري، په دې مختلفو سیزونو بعد دوی سره خبریں کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم ندمت کرتے ہیں اس چیز کی اور بہت اسٹرانگلی اس کے خلاف ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پہ ابھی جو بچیوں کی وین پہ حملہ ہوا، اسکولوں پہ جو حملے ہونے شروع ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ابھی ہمیں بہت اسٹرانگلی اس کو پرسو کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ویری انفارچونیٹلی اس وقت جو ایک حکومت کا تسلسل نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور ہم نے ٹیررزم کے خلاف نیشنل ایکشن پلان بنایا اور اس کو پرسو کیا، اور وہ بہت کامیاب ہوا. انہوں نے کوئی چیز بھی سیریس نہیں کی، اور ہماری طرف سے جو سکسیسز تھے اور تو وہ کافی دن تک انہوں نے حالات کو ٹھیک رکھا پی ایم ایل این کی طرف سے. مگر اب جا کے وہ کچھ ایسے حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے افغانستان میں بھی کیا حالات ہیں، پھر یہاں پر آنا، اور شروع یہ اسی طرح سے کرتے ہیں، کیونکہ میرا اپنا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے، کہ شروع اسی طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے بچیوں کو زود و کوب کرنا، پھر اس کے بعد پش بیک کرنا، اسکولوں پہ حملے کرنا. ملالہ کا ایگزامپل آپ کے سامنے. تو یہ ساری باتیں کہ ان کو بہت دیکھیں، جو حکومت ہے نا، ذمہ داری تو اس کی ہے. ابھی ہم ایک کہیں کہ جی یہ والا گروپ ہے، یہ والا گروہ ہے، وہ گروہ خاموخواہ میں تو نہیں مشروم کرتے نا، وہ تو ایک ویکنس ہوتی ہے جب حکومت کی تب کرتے ہیں. تو یہ جو خیبر پختونخوا میں اس وقت گورننگ حکومت ہے، اس کو بہت کمٹمنٹ کے ساتھ کرنا ہوگا. اور ہم تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے، ہم تو بول رہے ہیں، میں بھی بول رہی ہوں، سب بول رہے ہیں اس کے اوپر نا، کہ بھئی ہم جانے نہیں دیں گے. لوگ ساتھ ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ. بالکل. دیکھیں، میری بات سنیں، ہم پاکستان ہیں نا، ہم پاکستان ہے نا. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک تفرقہ ڈال دیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ہیں، یہ پی ایم ایل این ہے، اور وہ پٹواری اور یوتھیا اور یہ اور وہ، یہ کیا بات ہے بھائی؟ ابھی سوات، ہم لوگ کو تو مطلب کیا بری حالت تھی سوات کے فلڈز کو دیکھ کے، بار بار وہ ویڈیوز دیکھتے تھے. ہم خیبر پختونخوا کے ساتھ ہیں، 200% ساتھ ہیں، اور ہم یہاں سے ہم پریشر ڈالیں گے. دیکھیں، شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی تو آگے جا کے پریشر پڑے گا نا ان کے اوپر کہ بھئی آگے تم لانگ مارچ کی تو بات کر رہے ہو، تم پہلے یہ بتاؤ کہ جو تمہارے ہاتھ میں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، تمہارے بزدار نے کیا کیا، تمہارے انہوں نے کیا کیا، اس وقت کیا ہو رہا ہے. دہشت گردی کا خاتمہ اور روکتام کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہی تو ہے کہ سب پارٹیز مل کے، جیسے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، ہماری آرمی، ہماری فورسز، ہماری ساری جو ڈیموکریٹک پارٹیز مل کے اس کو پش بیک کریں گی. اس کا حل تو یہی ہے. اور ہم نے اس میں، میری بات سنیں، ہم نے پاکستان کو بہت برا ہوتے دیکھ لیا یہ عمران نیازی کے ہاتھوں میں. ہم نہیں اس کے ہاتھوں میں چلیں گے، اور اب ہم اکٹھے ہو کے کام کریں گے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو. ہم نے اکٹھے ہو کے کام کرنا، چاہے وہ پنجاب کی مصیبت ہو، ہم سب اکٹھے ہو کے کام کریں گے، چاہے وہ سندھ اور بلوچستان کے فلڈز ہوں، لیکن اکٹھے ہو کے کام کرنا ہے. پاکستانی ہونے کے ناطے کام کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے معیشت پر اور خاص کر سیاحت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، معیشت اور سیاحت معیشت تو بہت امپورٹنٹ ہے، مگر سیاحت تو بعد کی بات ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو زندگیاں ہیں، یعنی کہ آپ اسکول نہیں جا سکتے، آپ گھر سے نہیں نکل سکتے، آپ اپنے گھر میں. ابھی جو جلسہ تھا لوگوں کا، جس میں لوگ نکلے، آپ کہ میں تو کہتی ہوں عمران خان کو شرم آنی چاہیے. یہ لانگ مارچ میں کبھی کسی کو کہتا ہے 6000 بندہ لے آؤ. جب دل سے کوئی چیز نکلتی ہے، جب دل سے کوئی لوگ نکلتے ہیں، تو ان کی تو چیخیں نکل گئی ہیں لوگوں کی. ابھی تو صرف یہ مردوں کا جلسہ تھا، اگر عورتیں اور بچیاں نکل آئیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. سینیٹر صاحب، خیبر پختونخوا کې چې کوم ترهګرۍ واقعیات دي ورځ په ورځ پکې اضافه کیږي، ستاسو په خیال کې وجوهات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره جی، زموږ د کې پی کې حوالې سره خاص طور باندې بیا د ټول ملک د دهشت ګردۍ چې کومه مسله ده، نو مخکې چې د دې کومه مرحله تېره شوې ده، نو زه به یم چې د الله پاک شکر دی چې د هغې نه
ټولې مسلې حل شوي دي. او دی کې زه به همیشه دا خبره کوم چې بالکل د هغه وخت سره کوم سیاسي پارټۍ وې هغې هم پکې خپلې قربانۍ د هغې به پکې خپل کوششونه هغه ځان له خو عسکري قیادت چې هغې کې کوم رول ادا کړی او هغې چې کوم اپریشن یې کړی وی که هغه په سوات کې وی که هغه په فاټا کې وی نو هغې سره زمونږ هغه دهشتګردي چې کومه ده نو هغه زمونږ په دې کې پی کې خاص طور باندې په دې ملک کې ډېره کمه شوې ده. اوس چې دې وخت کوم حالات جوړېږي نو زه به دا وایم چې ګوره عمران خان د همیشه نه دا یوه خبره کوي چې مونږ د پردو جنګونو کې چې مونږ حصه نه الو ځکه د هغې نه مونږ ته زیات نقصان را رسي او هغې ته چې څه فایدې هغه هغې ته په دغه ملکونو نو هغه په هغه خبره باندې قایم دی او د هغه حکومت هم په دې وجه باندې تللی دی. نو اوس دې وخت کې چې کوم وفاقي حکومت دی له دا سوچ کول پکار دی چې آیا د عمران خان چې کومه خبره کړې وه هغه اوس رښتیا خیجي او که نه خیجي او دی به هم په هغه لارو باندې چې د دې نه مخکې 20-25 ساله مخکې کوم دی پالیسي چلولې وه او که نه دې ته به مونږ دې ځای کې یو رکاوټ جوړو او مخکې به زو د خپل ملک دپاره به سوچ کوو. نو دا خو دې حکومت له سوچ کول پکار دی. نو او دا ده چې بېشکه د کې پي کې حکومت حوالې سره به زه دا وایم چې هغې به خپل پوره کوشش کړي او بالکل دا ویل پکار دي چې هغې دې کوشش وکړي. د دهشتګردۍ خاتمه او روکتام څنګه ممکن دی؟ نو ګوره څنګه چې دا ګوره چې د کراس بارډر ټیرریزم چې څه ته وایي که نه نو دا د وفاقي حکومت سره دا ځکه چې ټول ستاسو څونه ایجنسۍ خو څوک دا وایي چې یاره ستاسو د خیبر پښتونخوا پولیس دی دې کې رول ادا کړي نو د پولیس خو ډېر اخره کې رول راځي. اول چې کوم دی نو دا زموږ د وفاقي حکومت کار دی ځکه ټولې ایجنسۍ چې کوم نو هغه د وفاقي حکومت د لاندې او نو هغې له په دې باندې سلایم عمل طے کول پکار دی یو سوچ یو کمیټي جوړول پکار دی یو میټینګ چې بھئی آیا دا چې کوم واقعات وشو چې دې موږ روکتام وکړو او انشاءالله تعالی چې د دې نه مخکې دا ټیرریزم دا ایشو مخکې لاړ نه شي. د دهشتګردۍ د وجه نه خاص کر په معیشت باندې او زیاتره چې کوم اثرات وي هغه په سیاحت باندې پرېوځي نو ستاسو په دې حواله سره څه خیالات دي؟ څنګه چې د دې نه مخکې ما تاسو ته ووینو په سوات کې که د دې نه مخکې چې کومه دهشتګردۍ لهر تېر شوی وه هغې سره د سوات ټول کاروبارونه تباه شوي وو. نن تاسو وګورئ چې د سوات که تاسو د سیاحت حوالې سره وګورئ یا د هغې نور کاروبارونه وګورئ یا د هغه ځای د ځمکو ریټونو ته تاسو وګورئ نو هغه څو ګونه سیوا شوي دي او ډېر زیات ښه شوي دي. نو ګورئ که زه دا خبره کوم چې دې کې د پی ټي آی د تېر شوي د لساتو کالو چې کم محنت دی نو ګوره دا به دروغ نه وي ځکه هلته کې ډېر زیات سرمایه کاري شوې ده او بلا غټې غټې هوټل هم جوړې شوې نو روډونه جوړ شو دا تاسو د دغه ته د موټروی ته وګورئ د نیټورک ته وګورئ نو دغه یو غټ هغه موږ فیسیلیټیټ کړي د پی ټي آی حکومت هغې له ډېره زیات توجه ورکړې وه نو هغه څیزونه به کېږي خو دا ده چې دې له وفاقي حکومت له دا سوچ کول پکار دي چې دې دپاره څه سوچ هغې وکړي چې دا لهر دغه ځای کې ودرېږي او انشاءالله تعالی موږ خیبر پختونخوا میں دہشتگردی کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وجوہات تو یہ ہوگی کہ خیبر پختونخوا والے اس کے اوپر نوٹس نہیں لے رہے ہیں لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے. ہم لوگوں نے جب نیشنل ایکشن پلان بنایا ہوا تھا تو اس کو امپلیمنٹ کرنے تو گورنمنٹ کا کام ہے نا اس کو کریں امپلیمنٹ کروائیں. اور ہم سب کے لیے یہ ایک بہت تشویشناک یہ بات ہو گئی ہے کہ اتنی زیادہ کیوں بڑھنے لگی ہے اور بہت زیادہ اور اگر یہ اور زیادہ ہوئے اور اس کو نہ دیکھا گیا تو خدا نخواستہ کہیں وہ زمانہ پھر نہ لوٹ کے آ جائے جس کو ہم لوگوں نے بڑی مشکلوں سے نواز شریف نے اپنی لیڈرشپ میں اس کو جو ٹھیک ٹھاک کروایا تھا ہم لوگوں نے. اور آج ہم جب سکون سے ہو گئے تھے تو لوگ سکون سے گھر میں رہنے تھے ان کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے بچے یا ان کے شوہر یا بیوی بھائی بہن جو بھی ہے جب گھر سے جاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پتہ نہیں واپس بھی آئیں گے کہ نہیں. تو یہ خوف جو تھا وہ ہمارا اب ختم ہو گیا تھا لیکن جو حالات اب آ رہے ہیں کہ وہ خوف واپس آ رہا. اور اگر خیبر پختونخوا میں یہ کام شروع ہوا ہے تو دیکھیے پھر تو پورے پاکستان میں پھیل سکتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو واقعی یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے ہماری اس کو اب ایکشن لینا چاہیے. وہ ایسا نہ ہو کہ اپنی انا کے لیے یا پھر جسٹ بیکاز دے آر اپوزیشن میں ہے تو اس کو سوچ کر کے جی ہم کیوں کریں. ہر چیز گورنمنٹ نہیں کرتی ہے پروونسز کو بھی کرنا پڑتا ہے کام. دہشتگردی کا خاتمہ اور روکتام کیسے ممکن ہے؟ جی دیکھیے ایکشن کرنا پڑے گا آپ کو ایکشن لینا پڑے گا جیسے پہلے لیا گیا تھا اور آپ کو جو ہے نا امپاور کرنا پڑے گا اپنے اداروں کو تاکہ وہ جا کر اس چیزوں کو دیکھیں اور کام کریں. کیونکہ اگر آپ امپاور نہیں کریں گے اور آپ حسد اور غصے میں رہیں گے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ کو کرنا پڑتا ہے. دہشتگردی کی وجہ سے خاص کر معیشت اور پھر سیاحت پہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟
बिल्कुल होना, मैंने कहा ना कि एक्शन अगर नहीं लेंगे तो होते रहेंगे। मईशत ऑलरेडी हमारी जो है ना वो बहुत ही अब तो अल्लाह का शुक्र है कि जब से डॉक्टर साहब आए हैं कुछ बेहतरी आने लगी है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी आएगी। ख़ुद हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। अभी तो उनके जहन पे देखिए ना मईशत और फ्लड ही है, नेचुरली वो दो चीज़ है जो कि फौरी तौर पे जिसको हुकूमत की ज़रूरत है और उसको देखने की और इस पे काम करने की। लेकिन मुझे ये डर है कि अगर इसको रोकथाम ना किया गया दहशतगर्दी पे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए सुपरसीड कर जाए बाकियों के। मीशत सियाहत भी तबाह हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो गया, हर चीज़ पे असर पड़ता है। जब इंसान में एक खौफ आ जाए तो लोग कोई भी नहीं मुल्क आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आपकी जो है सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपकी रुक जाएगी, लोग कोई भी यहाँ पे काम करना ना चाहेंगे, तो ज़ाहिर है हर चीज़ पे असर पड़ता है। तो इसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, आपके ख्याल में वजूहात क्या है? देखिए जी, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और आई थिंक सबसे पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों को जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड की करे। तो इसमें जो है आई थिंक ये KPK की गवर्नमेंट और उनके इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, ये PTI की जो है उनका कंप्लीट फेलियर है कि अगर हर इंसान को देखें, बाकी चीज़ें तो बाद में आती है, सिक्योरिटी तो सबसे पहले आती है ना। वह दावेदार तो बनते हैं, लेकिन जब पूरे सूबे को नहीं कंट्रोल कर सकते तो वो क्या कर सकते हैं? अपने बॉर्डर्स में जो जिस अंगोरा बॉर्डर है, अंगोरा डब बॉर्डर है, वहाँ पे जिस तरह की स्मगलिंग हो रही है और जिस तरह के ट्रकों से लाखों रुपया लिया जा रहा है, और तो ये पैसा किसके पास जा रहा है? तो इसका जवाब दे कौन है? तो अब इस चीज़ को तो मेरे ख्याल में उनको फौरी तौर पे टेकअप करना चाहिए, ये उनका फेलियर है, और उस आवाम को भी देखना चाहिए कि वो किसके हक़ में खड़े होते हैं, क्योंकि वो शख्स तो ना उनको सिक्योरिटी दे सकता है ना कोई चीज़ दे सकता है। पख्तूनख्वा हुकूमत का गिला आप लोगों से, मुस्लिम लीग नून से है, तो वो कह रहे हैं कि वो उनके साथ इस चीज़ में वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए जी, 18वीं तरमीम के बाद सारे सूबे अपने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब आप वो क्या चाहते हैं? वो अपनी टीम वैसे तो ले आते हैं हमारे ख़िलाफ़ धरना देने के लिए, पूरी मशीनरी यूज़ करते हैं, तो क्या ये मशीनरी अपने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते? गर्दी का ख़ात्मा व रोकथाम कैसे मुमकिन है आपके ख्याल में? पहले इरादा तो करें, पहले अपनी जो पूरी एनर्जी है नेगेटिविटी और पोलिटिसाइज़ करने के बजाय अपने लोगों के लिए यूज़ करें, तो क्यों नहीं हो सकता? क्या पहले अमन नहीं था KPK में? अगर था तो ये इनको क्यों, तो इनके होने से क्यों नहीं है? इट मीन्स कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है और इनकी विलिंगनेस नहीं है। गर्दी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में ख़ासकर मईशत और सियाहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इस बात में जिस तरह से आ रहे थे अभी उस तरह से मतलब नहीं है दहशतगर्दी की वजह से, तो आपका इसके हवाले से क्या राय है? देखिए जी, जिस तरह स्वात में अमन आया, जिस तरह वहाँ पे फोर्सेस ने वहाँ पे जो काम हमारी आर्मी ने वहाँ पे काम किया, और जिस तरह वहाँ पे कैंप लगाना चाह रहे थे, तो वहाँ पे तो बच्चों के लिए स्कूल बंद थे। आपको पता है पूरी ज़िंदगी, पूरी आमदोरफ्त ख़त्म हो गई थी, पूरी लाइवलीहुड ख़त्म हो गया था। तो अगर वो इस्टेब्लिश किया तो अब क्यों नहीं? अब बेसिकली जो है पॉलिटिकल विल होनी चाहिए अभी, क्योंकि उनकी पूरी सियासत इमरान खान की और उनकी पूरी पार्टी की सियासत जो है वो नून लीग विक्टिमाइजेशन इसके ऊपर है। अब वो अपनी जो है अपने काम पे तो तवज्जो ही नहीं दी जा रही, आवाम को रिलीफ तो दिया ही नहीं जा रहा, तो कैसे आपके अंदर चेंज आए, कैसे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो? तो अब तो आवाम को सोचना चाहिए कि अब इनका अगला वो इलेक्शन अपना वोट जो है उसको हक सच पे दें, और इस जैसे जो ड्रामाबाज है उसको ऊपर ज़ाया ना करें। वहाँ पर अमल बहाल हुआ था, उसके बाद फाटा के अंदर जो ऑपरेशन हुआ था वो भी पूरा पाकिस्तान दुनिया जानती है। ये अब बड़े मुश्किल हालात हैं। इसमें ज़रा जब भी ये तनाव रहेगा सियासत में और हुकूमतों के दरमियान, जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस बात पर मेहनत कर रही होगी कि किस तरह हम हमलावर हों इस्लामाबाद पर, तो फिर वहाँ से तवज्जो हट जाती है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, इसको पूरा करें। दहशतगर्दी का ख़त्मा और रोकथाम कैसे मुमकिन है? देखिए, ये सब मिलकर इसकी कोशिश करेंगे। पहली बात है कि इस बात को कबूल करें कि वहाँ पर दहशतगर्दी है, फिर वफाक और सूबा मिल पर काम करे। जब वफाक और सूबा एक दूसरे से मुतारब होंगे, जब सूबा हमलावर हो रहा होगा वफाक पर, तो फिर दहशतगर्द तो खुली इजाज़त मिल जाएगी उनको। गर्दी की वजह से मईशत और ख़ासकर सियाहत पे बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। हर चीज़ पर असर पड़ता है, हर चीज़ पर असर पड़ता है। दहशतगर्दी
ہر زندگی کے شعبوں پر اثر ڈالتی ہے. عوام غیر محفوظ تصور کرتے ہیں, کاروبار غیر محفوظ ہو جاتا ہے. بطور سابق وزیر اعظم آپ کا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے, خاص کر سوات اور پھر قبائلی علاقوں کے لوگوں کے لیے؟ یہ پیغام کی بات نہیں ہے, معاملے کو حل کرنے کی بات ہے. پیغاموں سے معاملات حل نہیں ہوتے. جب آپ کی نیت ٹھیک ہو, اس معاملے کو حل کرنے کا جذبہ ہو, تو معاملہ حل ہو جائے گا. خیبر پختونخوا کې چې کوم ترهګرۍ واقعیت ورځ په ورځ پکې اضافه کیږي, ستاسو په خیال کې وجوهات څه دي؟ ډیره مننه. وجوهات خو وره که رښتیا وایم ما باندې به ژوند تنګ شي. کنه پختونخوا ہر پختون وہی پکار پکار کر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے وہ جو یہ گند مچا کے یہاں سے گئے ان کو واپس بلاؤ تاکہ وہ یہ گند صفا کریں. نو هغه دنیا خبره ده وروره, تم خبرې او دا ستا کیمرې والا هم خبر دی چې کوم هغه سړی و چې هلته هغه ټول گند جوړ کړو او بیا چېرته لاړو. نو دا پکار دا ده چې چا دا گند کړی دی راوغواړي په هغه باندې دا گند صفا کړي. ګردۍ خاتمه روکتام څنګه ممکن دی؟ د دې دپاره نور څه وکړي. زمونږ د فوج او د فوج سره چې کوم ادارې دي د هغو ځوانانو د خپل د ځان قربانیانې ورکړي, شهادتونه ورکړو. د دې نه علاوه نور څه وکړي, خو چې دلته د خواهشات او د خپلې د مرضۍ مطابق ریاست کې دنه د ریاست یو ځان ته طاقت جوړېدل کم خلک غواړي, د هغو په وجه دا ګند جوړ شوی دی. بیا دې صفا کړي. نور د رښتیا چې زه وایم نو زما د ژوند مه ترېښوه. دهشتګردۍ د وجه نه زیاتره معیشت او خاص کر سیاحت ته ډېر زیان رسي. په دې حواله سره ستاسو خیالات څه دي؟ حقیقي خبره ده وروره چې زه خپل خواهشات د ریاست نه بره کړمه نو ریاست به په نقصان کې شي. چې دلته دا ټیم په پاکستان کې دوه هغه کسان ضدي او خودغرض او مفاد پرسته خلک, یو د کے پی کے نه لاړو او یو د کے پی کے نه ہوتے ہوئے په کے پی کے باندې مسلط دی کله عمران خان. پوه شوې؟ نو ځکه چې د څو پورې د خواهشات ته پر ریاست باندې مسلط کوي, ریاست به همیشه په نقصان کې. خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ یو ځل بیا چې کوم سر دی او اوچت کړی دی, ورځ په ورځ حالات خرابېږي. ستاسو په خیال کې وجوهات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا حقیقت دی چې خیبر پښتونخوا له ډېره وخت څخه د داسې پریشانیانو سره مخامخ. د هغې یوه بنیادي وجه دا ده چې کم بارډر چې خیبر پښتونخوا ته ورڅېرمه دی, د بارډر په اخوا باندې په ملک کې چې کوم په هغه ملک چې له کومه وخته د 40 کالو څخه کومه خونریزي روانه ده, ښکاره خبره ده چې د پړوسي په کور کې د اور ولګېدی نو ته به د هغه اور ننداره نه کوې, د هغه د وژلو کوشش به کوې. او که ته د هغه د وژلو کوشش نه وکړې د اور وړنګې ستا کور ته هم راځي. نن موږ د هغه وړنګو چې کوم دی باقاعده سامنا کوو چې کوم اور په کوم ملک کې لګېدلو 40 کالو څخه د هغو د اور اثرات زموږ خاتم دا دي وار په وار ښکاره کېږي. نو د هغې زما په خپل خیال باندې خو بنیادي وجه دغه ده چې تر څو پورې موږ د خپل ملک خارجه پالیسي, داخله پالیسي د خپل ملک په ګټه او د خپل ملک په استحکام دپاره نه استعمالوو, د هغو څخه به داسې اثرات راوځي. د بل جنګ چې هر چا ځان په ګټ کړی دی, د بل جنګ چې کومه دی د هغې ګټه چې کومه ده او بل ته رسېږي تا ته نه رسېږي, نقصان بیا ته برداشت کوي. ګردۍ خاتمه روکتام څنګه ممکن دی؟ دهشتګردي هلته ممکن نه کېدی شي. ما درته وویلې چې موږ د ملک خارجه پالیسي کوو که داخله پالیسي کوو, هغه د خپل د ملک کوم دې دپاره ایوانونه جوړ شوي دي د هغو باقاعده په مشاورت او هر څه کلنګ کله سامنه کېږي چې حالت څه دی او د حالت نزاکت څه دی او د ملک چې کوم سیاستدانان دي, پوهان دي, هغه ټوله په اعتماد کې واخیستل شي او د دې د روکتان دپاره یو ښه جامع مسله باندې جوړ شي. که هغه قوم پرسته دي, که هغه د اسلام او د مذهب په مینه باندې دي, یا هغه د ملک د ترقۍ د خوشحالۍ په مینه لګیا دي, دا ټول چې سر پر یوه لار باندې شي بیا موږ دغه حالاتو سامنه کولی شي. ترهګرۍ د وجه نه معیشت او خاص کر سیاحت ته ډېر زیان راسي. په دې حواله سره ستاسو خیالات څه دي او څه رایې لرئ؟ ښکاره خبره ده چې بدامني وي د انسان ته بنیادي چې الله پاک د انسان تخلیق کړی دی. انسان اول د خوراک ضرورت لري
دویم انسان چې کوم دی هغه د امن ضرورت لري. دا د انسان لفظ چې کوم دی دا عربي لفظ دی، دا له انس دی. انس په عربي کې وایي محبت. انسان چې کوم دی هغه په کار چې محب وي، هم د انسانانو سره محبت لري، هم د الله د مخلوق سره محبت لري، هم د خپل وطن او د خپل علاقې سره محبت لري. نو تر څو پورې چې موږ دغه شی نه خپل کړی، دا د محبت چې کوم زموږ د انسانانو ذمہواري ده، یا خپل دین او خپل مذهب باندې استحکام چې دا موږ نه خپل کړی، موږ هیڅکله کامیابه کېدلی نه. میم خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں وجوہات جو ہیں، پہلے بھی اسی طرح سے دہشت گردیوں نے جو سر اٹھایا تھا اور بڑی مشکل سے اس پہ قابو پایا گیا تھا، اور ابھی اس طرح سے دہشت گردی جو ہے وہ پھر سے جو ہے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں بہت وقت لگا تھا پہلے بھی اس پہ قابو پاتے ہوئے، لیکن میں یہ امید کرتی ہوں، میری یہ دعا ہے کہ ہم جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس دہشت گردی جیسے جتنے بھی واقعات ہیں ان پہ جلد قابو پا سکیں. اور میں ریکویسٹ کروں گی ان تمام لوگوں سے جو اس دہشت گردی کے اندر ان کے سہولت کار بنتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم پاکستانی جو ہیں ان کو اپنے ملک کے ساتھ جو ہے بہت وفا کے ساتھ رہنا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ ہم سب بہن بھائی ہیں آپس میں، اور ہم سب مذہب کی کو بالائے تفریق رکھتے ہوئے یا رنگ و نسل کو ان سب چیزوں کو اور قومیت کو بھی اسپیشلی ان سب چیزوں کو پیچھے رکھتے ہوئے جو ہے ہم سب کو ایک قوم ہو کے جو ہے نا اپنا زندگی گزارنی چاہیے. گردی کا خاتمہ اور روک تھام کیسے ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ تو بہت مشکل کام ہے اقدامات کے لیے بھی، اور میں سلام پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو جو فرنٹ رو میں سامنے آ کے جو ہے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر آپ کا کنٹرول پانا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی خودکش بمبار ہے یا اگر اس طرح کے واقعات کے اندر جو اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں تو وہ مطلب ان چیزوں کو روکنا جو ہے ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم اس پہ جلد قابو پا لیں گے. گردی کی وجہ سے خاص کر معیشت اور پھر سیاحت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے کیا خیالات ہیں، کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں واقعی آپ کے برے اثرات تو مرتب ہو رہے ہیں. ابھی جس طرح سے ابھی ریسنٹلی امریکہ نے اپنے جو یہاں پر لوگ ہیں ان کو یہ تنبیہ کی ہے کہ وہ پاکستان کے کچھ صوبوں کے اندر نہ جائیں، اسی طرح انڈیا میں نہ جائیں. تو ظاہری بات ہے اس کا سیاحت پہ بھی اثر پڑتا ہے. اور جب پہلے اتنی دہشت گردی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سیاحت جو ہے بری طرح سے متاثر ہوئی تھی، کیونکہ لوگ ان چیزوں سے گھبراتے ہیں اور آپ کی معیشت پہ بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ کی معیشت ہی نہیں اس وقت ہمارے سامنے ایک زندہ مثال جی سوات واقعی مسئلہ ہے. لیکن الحمدللہ کہ ابھی اس میں بہت فرق آیا تھا اور دوبارہ سے وہ رونقیں بحال ہوئی تھیں، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ رونقیں دوبارہ سے بحال ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو بھی واقعہ ہوا اس پہ ظاہری بات ہے لوگوں کو تشویش بھی ہوتی ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، اور لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لوگ سفر کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، سیاحت سے بھی ڈرتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ پھلے پھولے صحیح طرح سے، اور ہمارے ملک میں صحت کو بھی بہت فروغ ہونا چاہیے، اور لوگوں کو بڑے آزادانہ طریقے سے نہ صرف ہمارے اپنے ملک کے باشندوں کو بلکہ غیر ملکی باشندوں کو بھی یہاں پر آنا چاہیے بڑی خوشی کے ساتھ. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جی کیونکہ دہشت گردی کو تو ہماری جو ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز تھی انہوں نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا. لیکن دہشت گردی ایک ایسا مضمون ہے کہ اس میں جب تک ساتھ لوکل لوگ بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے بھی، تاکہ دوبارہ ایسے لوگوں کو وہاں پہ قدم نہ جمانے دیں. تو میرے خیال میں شاید پھر وہ عناصر دوبارہ آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. کبھی امید ہے کہ ہمارے جو ملٹری اور پیرا ملٹری کے ادارے ہیں اور وہاں کی عوام، جیسے اب کل آپ نے دیکھا ہے عوام میں بد امنی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف کتنا جوش و خروش تھا، تو وہ اس کو قدم نہیں جمانے دیں گے وہاں پہ. گردی کا خاتمہ و روک تھام کیسے ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی دہشت گردی کی بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ جو نسلوں سے کی نسلیں جو ہے نا جو جنگوں میں بل پڑ رہی ہیں، جن کے مقصد کسی کے والدین چلے گئے، کسی کو پھر ریئیکٹیو ہو کے وہ لوگ دہشت گردی پہ آتے ہیں. اور کچھ انٹرنیشنل تنظیمیں پھر ان میں گھس جاتی ہیں. جب لوگوں میں محرومیاں ہوں تو پھر انٹرنیشنل ادارے اپنے ایجنڈاز کے تحت
उनकी महरूमियों को इस्तेमाल करते हुए फिर उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि उन्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है। ये वजह। गर्दी की वजह से मईशत और ख़ासकर सियाहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। आपके ख्याल में इनके हवाले से क्या इकदाम उठाने चाहिए और इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, हमारे जो वो कबैली इलाका जात थे, हमारे हिली एरियाज़ थे, अगर माजी में देखें तो कितना पुरअमन माहौल होता था कि रात आधी रात को भी कोई ट्रैवल करता तो उसे ख़तरा नहीं होता था, बल्कि लोकल लोग उसकी हिफाजत करते थे, क्योंकि लोकल लोगों के कारोबार का ज़रिया वो लोग थे जो वहाँ पे आते थे। तो अब भी जो है अमन तो पहली शर्त है, अमन और सहूलत वो जो है ना सियाह को लेके आती है। एक वहाँ पे सिक्योरिटी हो, दूसरा फैसिलिटीज़ हो तो मईशत भी बेहतर होगी, सियाहत भी होगी। साफ ज़ाहिर है, अमन तो पहली शर्त है जी हर एक चीज़ की। अमन के बगैर ना मईशत ठीक होती है, ना लोग ठीक होते हैं, ना लोगों के जहन ठीक होते हैं, ना कोई आएगा। और जहाँ पे अमन नहीं होगा तो बाहर से कौन आएगा? अफरा तफरी परेशानी होती है अमन ना होने की वजह से। तो अमन पहली शर्त है कि अमन हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का ये जो अमन कायम हुआ है इसको कायम रखे और इसको किसी की नज़र ना लगे। और हमारी तमाम हर पाकिस्तानी की कोशिश भी होनी चाहिए और ख्वाहिश भी है, और साथ कोशिश भी हो कि जो तकरीबकार अनासर हैं उनको यहाँ कदम ना जमाने दिए जाए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आपके ख्याल में वजूहात क्या हैं? लॉ एंड ऑर्डर की कमज़ोर सूरत हाल ने ये दिन देखना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल कौम ने कुर्बानी दे के, बड़ी कुर्बानियाँ दे के ये दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। अब ये जो पनप रही है, जहाँ से पनप रही है वहीं ख़त्म होना चाहिए इसको। मैं तो इसका कायल हूँ और मैं ये गुजारिश करूँगा हुकूमत से और तमाम लॉ इन्फोर्सेस एजेंसी से कि खुदारा कौम के बच्चों को बचाइए और उसको कंट्रोल कीजिए। गर्दी का ख़ात्मा व रोकथाम कैसे मुमकिन है? दहशतगर्दी का जब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर होगी, जब लॉ इन्फोर्सेस एजेंसी एक्टिव होंगी तो दहशतगर्द खुद ब खुद भाग जाएंगे, पीछे भागे नहीं है। और वो गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए। गर्दी की वजह से मईशत और ख़ासकर सियाहत पे बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इनके हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहिए हुकूमत को भी, और इसके हवाले से क्या कहेंगे? सेहत और बाकी सारी चीज़ें झैली हैं। ये मुल्क का तशख़्ख़ुस ख़राब हो रहा है। कम अज़ कम सॉवरन स्टेट जो है वो तभी सॉवरन है जब दहशतगर्द अमन होगा, दहशतगर्दी ख़त्म होगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूम तरहगरई वाक़याती वरस पे वरस पे के इजाफा की स्तासो पर ख्याल बांधे वजूहात से दी दे घट वजूहात द सूबाई हुकूमत मुकम्मल नाकामी दा, द वफाकी हुकूमत मुकम्मल नाकामी दा, और ज़मूंगा चिकम कानून नाफिज कोल वाला इदारी दागी नाकामी दा। खैबर पख्तूनख्वा के यो तरफ तो सैलाब ज़दगान खुलाव आसमान लांदे प्राते दी प्यार और मददगार, बल तरफ ता आवाम तरखगरो ता दहशतगर्दो ता आवाज़ दी। सुबह बांध दे वक्त के राज दे द टारगेट किलिंग, द बदतखोरे और द बदमने और सुमरा जे पुलिस ते कानून नाफिज कोल वाला इदारी दी, सिक्योरिटी वर्कोल वाला इदारी दी, अगर वज़ीरानो और द हुकूमती कारिंदगानो दागी पे हिफाजत पांदी, आवाम बेअसरा दी, आवाम तकलीफ़ की। दहशतगर्दी खात्मा रोकथाम संगे मुमकिन दे? दहशतगर्दी खात्मा और रोकथाम दागी दे पार यो पॉलिटिकल विल पकार दी, दागी दे पार पार्लियामेंट पे एतमाद के अगस्तल पकार दी, दागी दे पार वाज़ेह और नज़र रातलुन की इक़दामात उछतुल पकार दी। दे वक्त के न कागा PTI दे का PDM दे, न पागी के पॉलिटिकल विल शतरे, न पागी के ऐसर सप्लान और सब विजन शतरे, और न दागी 10 इक़दामात पर नज़र राजी, बल्कि दागी द फेलियर द वजना, द नाकामी द वजना, दा बतखूरी टारगेट किलिंग और तरखगरी दा तरहगरई द वजना माइशत और ख़ासकर पर सियाहत बंदे चकुम ढेर ज़्यादा असर पर वजी रवान हम दे पदे हवाला सर अस्तासो ख्यालात से गोरे जी च द अमन कतलुशी नो बिया आगे सर द सियाहत कतलुमुशी, आगे सर द सनत कतलुमुशी, आगे सर द मईशत कतलुमुशी, और आगे पर नतीजा की बेरोज़गारी, आगे पर नतीजा की गुरबती, आगे पर नतीजा की शदीद बेचैनी और इस्तराब और सियासी अदम इस्तेहकामी नो ज़मून अमन कतल शवे द हुक्मरानानो द लासा कतल शवे द ना अहले द लासा कतल शवे दागे पोजा बांधे ज़मूंगा टूरिज़म, ज़मूंगा इंडस्ट्री, ज़मूंगा इकोनॉमी अगर बिल्कुल ख़त्म दा। आवाम दे वक्त के यो शदीद महंगाई सर दी, बेरोज़गारी यो ज़बरदस्त दौरा दा, और दे सरा सरा आवामों के यो शदीद किस्म बेचैनी और इस्तराब।
دهشتګرد دی د وجې نه؟ جی بالکل دهشت گرد دی. په خیبر پښتونخوا کې چې کومه ترهګري ده په هغه کې اضافه هم روانه ده او واقعیت هم کېږي، ورځ په ورځ پکې اضافه کېږي. نو تاسو په خیال باندې وجوهات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا د صوبایي حکومت د ناکامۍ د دوی د پالیسۍ د نه پالیسۍ وجه ده، د دوی د نااهلۍ وجه ده، د دوی د لاپروايي وجه ده. د صوبایي حکومت مخکې سره صرف خپل وزرات د ځان د تحفظ په خیال شي دي، بشمول وزیر اعلی د نور عوام د تحفظ یا د املاک تحفظ، د دوی د عزت د تحفظ د یو کس سره هیڅ پروا نشته دی. نو اصل وجه یې دا ده چې زموږ صوبایي حکومت نااهل دی، بې احساسه دی. غریبان د عمران خان په تعریفینه او د هغې په باندې څه شی روان دی که نه، د هغې په غا باندې دوی وزګار نه دي، نه د عوامو سره سوچ شته دی، نه د هېڅ شي ورسره سوچ شته دی، نه د پاکستان سره سوچ شته دی که نه. د هغې وجه ده د ترهګرۍ خاتمه او روکتام څنګه ممکن دی؟ مخکې سره دا خو یو داسې سوال دی که نه چې کله هم حکومت په اخلاص سره په ښه شان سره د کسانو سره کینی او ورسره خبرې وکړي، او خبره هم داسې وي چې د یو کس په ترو باندې نه وي، د یو کس په ترو باندې نه وي، یا چې سره فیصله خپله کوي او خالي یې د ښه کولو دپاره د نورو کسانو غوي، نو دغه بیا د معنی والا نه وي. چې په ښه درانش باندې وي نو حالې بیا مذاکرات چې دوی سره وشي، او دوی ته هم داسې مطالبې نه دي پکار چې یعنې د مخالف وي که نه. او حکومت ته هم چې امریکا په افغانستان کې د هغه کسان چې دوی ورته دهشتګرد ویل، دوی ورته ګوانتانامو بې جیل د دوی دپاره خاص کړی و که نه، نو هغه یې ټول معاف کړل او مین سټریم ته راوستل که نه. نو دارنګې بیا حکومت هم دا نه دي پکار هم چې دوی دپاره یو داسې حالات یا دا شروط کښېږ دي چې د دوی د برداشت نه وي، بلکې یو داسې ماحول پیدا کول پکار دي چې د طالبانو په حکومت باندې اعتماد راشي، د حکومت په طالبانو اعتماد راشي. نو تاسو څه نظر لرئ چې ترهګرۍ د وجې نه معیشت چې کوم دی او خاص کر سیاحت ته څومره زیان راځي، په دې حواله سره ستاسو خیالات څه دي؟ اصل شی د دهشتګردۍ د وجې نه دا شیانو په ټولو نه مخکې انسانیت دی، انسانیت د وینې تویول دي، دا نو په ټولو نه اول شی دغه دی. نو د دې مقابله هېڅ بل شی نشته دی که نه. نو د دې په وجه سره بیا انسانیت ته نقصان دی، او دغه نه وروسته معیشت خو بیا تباه کېږي، بهر ملکونو والا کمپنۍ نه راځي، دلته انویسټمنټ نه کوي. همدارنګې په خپله باندې د علاقایي خلک هم یو روزګار نشي کولی، هغه د خطر سره ښکار کېږي. نو دا ډېر نقصانات یې دي. ښه خبره دا ده چې دا مسله حل شي. په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ترهګرۍ واقعیت دي ورځ په ورځ پکې اضافه کېږي، ستاسو په خیال باندې وجوهات څه دي؟ نو وجوهات خو ټولو دنیا ته پته ده چې څه وجوهات دي، او مین شی دا دی چې خیبر پښتونخوا چې څومره مطلب دا دی چې د کرایسس کې وخت تېر کړل 79 نه ونیسه نن ورځې پورې. به دې نه مخکې خیبر پښتونخوا کې هغه نه ونیسه وزیرستان نه ملاکنډه پورې چې څه وشو، هغه کې څومره مطلب بې ګناه خلک لړلو، څومره ورکې مطلب دا دی چې خلک شهیدان شولو، او هغه نه علاوه فورسز ول هم ډېر شهیدان شولو. هغه نه بعد هم که مونږ مطلب دا دی چې دشمنان مطلب دوستان جوړوو، د رزلټ بې دا راوځي سره کم زمونږ مخامخ. نو مونږ مطلب دی چې سوات کې یا څومره مطلب دی چې پروټیسټ کېږي دوی خلکو په خلاف، مونږ مطلب دی چې د خلکو یو، مونږ د عوام سره یو، مونږ هېڅکله مطلب د هغې پالیسۍ سم نه جوړېږو چې هغه نه موږ ته او مونږ مطلب وطن ته او د مونږ مطلب دا دی چې خلکو ته مطلب مسالې جوړېږي. نو دا به مطلب راوچتېږي، خلک پوه شوي دي، هغه زمانې لاړې،
او دا هیڅ کلم زموږ خپل نشي کېدی که خلک دا یایي چې دا به راشي نو دا خو موږ تکلیف ته رسولی دی زموږ مطلب دا دی چې ورسره حساب په پاتې دی څو پورې مطلب پکار دی چې زموږ سټیټ هم داسې پالیسي اختیار کړي چې هغه خلک چې د سټیټ مطلب ایکټیویټیز یا انټي سټیټ ایکټیویټیز کې انوالو خلک دي پکار دا دی چې هغوی ته عام معافي میلاو نشي. ستاسو په خیال باندې د دهشتګردۍ خاتمه او روکتام څنګه ممکن دی؟ نو دا خو داسې چل دی چې روکتام اول خو د سټیټ ذمه داري چې پکار دی ختم شي که بیا چیرې سټیټ مطلب دا دی چې نشي ختم کولی نو بیا خو به عوام راپاڅېږي د دې لپاره پکار دی چې ټول مشران او څومره مطلب سیاسي ورکرز دي یا سیاسي مشران دي یا څومره عوام دی یو ښه سوچ یو ښه فکر سره یوه پالیسي جوړه شي د ملک فیوچر لپاره او که چیرې مطلب چې دا پوزیشن وي نو ته وګوره زموږ ملک څومره پیسه مطلب وار ان ټرریزم کې لاړه او روان وخت کې به هم ځي ټول عمر خو ټول خلک هم شهیدان کیږي او هر طرف ته مطلب د ملک نقصان روان دی. بس لنډه بنډه دا دی چې په دې جنت کې مطلب په دوزخ کې اوسو. د ترهګرۍ د وجې نه معیشت خاص کر بیا سیاحت ته ډېر زیان راسي په دې حواله سره ستاسو خیالات څه دي؟ نو دا خو معلومه خبره ده چا نه هم پټه نه دی چې څومره دهشتګردي وي او څومره مطلب په ملک کې انسټیبلټي امن نه وي نو اکانومي به خرابېږي او نن سبا زموږ اکانومي وګوره اوس هم څه نه څه خو مطلب دی چې په ځای ودرېده خو که مزید دا پوزیشن وي چې تا پیسه بې مقصده ځایونو کې خرچ کېږي او تا په هیلث تا په ایجوکیشن تا په نورو مطلب دی چې کم ډیولپمنټ کورنر یا د ملک فیوچر باندې نه خرچ کېږي د ریزلټ به دا زیرو راځي. کتونکو خیبر پښتونخوا کې چې کوم د ترهګرۍ حال یا واقعیت دي چې یا کومه پکې اضافه شوې ده د هغې متعلق د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. حقیقت کې چې امن نه وي نو هیڅ هم نشته علاقه کې د سټیټ ذمه داري ده چې په علاقه کې امن راولي د امن دپاره کردار ادا کړي او دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.